د ترمذی شریف روایت دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمای چې و داسې ورځ نه ده چې په هغه کې عبادت کول الله جل جلاله په نږدې د ذوالحجې د 10 ورځو څخه زیات خوښه وي. د ذوالحجې د 10 ورځو د هرې ورځې روژه د ثواب په اعتبار سره د یوه کال د روژو برابره ده. د ذوالحجې هره شپه عبادت کول هغه د شب قدر عبادت برابره ده. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي فخر دو عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایي چې کله ذوالحجې میاشت شروع سي په تاسو کې کم یو د قرباني اراده لري هغه د خپل بیشتان هغه د خپل نوکان نه کاټي